حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې دا ابو الانبیاء دی، انبیاء پلار دی. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کله د الله په حکم باندې خپل کور پرې خودو، دی د الله په حکم باندې پرې خو چې کور دې پرېږ دا عراق پرې دا ولال شاه او خپل خزا او خپل نو مولود بچي سیدنا اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د رضان سروال او زه هجرت وکړ. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د کور نه راووتو د الله په حکم باندې چې بس الله را تکم زه او خودو نو پاغه ځای کې بز پاتې کېږم، حتی چې حجاز تا او مکه معظمه ته ابراهیم علیه السلام د هغه عراق نه راغی، خپل بیبي او خپل بچي ور سره دی او په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام ته ویلې شو چې دا بچي او دا خزا چې په دغه ځای کې نه انسان شته، په دغه ځای کې نه کور شته، نه په دې کې آبادي شته، نه پکې اوبه شته، نه پکې خوراک شته، او په دې لار باندې چې کومې څه کجوري مجوري او څه خوراک مراکې د ځان سره اغستې دی هغه ختم شوی دی. په بې سر او سامانۍ کې ابراهیم علیه السلام داغه بچی او داغه ښځه ده او الله رب العالمین ورته وایي ابراهیم اوس واپس ځه عراق ته، یوازې زه ښځم دې مه بوځه او دا بچی هم پرېږده. دا څومره ګران کار دی. دا کم بچی دی؟ اسماعیل علیه السلام هغه بچی دی چې ابراهیم علیه السلام له الله بچي نه ورکول او الله ته به سوالونه کول، رب هب لي من الصالحین، الله بچی راله راکړه. د ډېرو دعاګانو نه پس الله رب العالمین حضرت اسماعیل علیه السلام ول ورکو. اسحاق علیه السلام الله د بلې بیبي نه ورکړی دی. دغه نیازمن بچی او دغه ښځه یوازې په دې ځای کې پرېږده او ته تیزا دا ډېر لوی امتحان و. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ته نو اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، الله په ابراهیم علیه السلام یو څو امتحانات وکړل او ټول یې پوره کړل. فاتمهن په سورۃ الانبیاء کې الله فرمایي ابراهیم پیژنې څوک دی؟ و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم هغه وفادار ابراهیم د الله سره ټولې وعدې پوره کړې دي. نو صلی الله ورته واپس لاړ شي. ابراهیم علیه السلام راستون شو ایستا، وی کله چې راستون شو نو د خپل ښځې ورته आवाज وکړو. بخاری کتاب الانبیاء کې باب قصه ابراهیم لاندې امام بخاری د لوی حدیث راوړی دی چې خپل بیبي ورته आवाज کوي، هاجره ورته आवाज کوي، څه ورته وایي؟ چېرته ځې ابراهیمه؟ چېرته روانې؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته داسې هم نه وایي چې زه واپس ځم، ځکه الله ورته ویلي خبرې مه کوه، سیده ځه. دې ته وفادار پیغمبر وایي، وفادار بنده. په دویم ځل ورته आवाज وکړه اين تذهب یا ابراهیم، چېرته روانې؟ نو په دریم ځل ورته وایي چې الله امرک، دا درته الله ویلي چې خبرې مه کوه ځه. ابراهیم علیه السلام علاو دقسې الله راته ویلي چې خبرې مه کوه ځه. ګوره دلته کې هېڅ قسم انسان نشته دی، اوبه نشته، خوراک نشته، او کور خو سم د پیغمبرانو کور دی، د ایمان او د تقوا او د للهیت او د یقین کور دی. نو دا بیبي ورته وایي چې اذن لا یضیعنا الله، بس بیا به الله موږ ضایع نه کړي، بس الله به زموږ څه غم کړی ته زه واپس. ابراهیم علیه السلام را واپس شو. دا خو د الله حکم خو زړه خو د خاورې نه و که نه، زړه خو د کمرې نه و، زړه خو د غوښې. ابراهیم علیه السلام چې د خپل بچي ته کتل دی، نه مولود ته او د خپل بیبي ته کتل، نو څنګه به دلته کې صبر کولی شو؟ خو د الله حکم ورته. نو چې کله د خپل بچي ته او د ښځې ته وکتل نو دعا یې وکړله، یا الله تعالی دا کلی ورته آباد کا، الله دا کلی ورته آباد کا، آباد. رب اجعل هذا البلد آمنا، ای الله تعالی دا کلی ګورې دا خار د امن خار وګرځوه. هذا البلد آمنا، دا خار دا د امن خار وګرځوه، د امن چې درندگان چرته را نشي، ظالمان چرته را نشي، دشمنان چرته را نشي، ظالمان چرته را نشي، زما د ښځه او زما د بچی چرته مړه کې تکلیف ته ونه رسوي، حیواناتو نه وساته. رب اجعل هذا البلد آمنا، الله دا خار د امن خار وګرځوه، د امن دعا یې ورته وکړه، د امن دعا. او د هغې نه وروسته اوس دلته کې خو انسانان هم نشته دی، نو خوراک مراک به انتظام صحیح. نو وروسته دعا کوي رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، الله د رزق هم ته وګوري، واجعل اهله، الله تعالی دې بچول او د دې اوسیدونکو له الله تعالی ګوره میوې ورکا، الله میوې ولا ورکا، د خوراک تنظیم هم ته وکړه. دو دعاګانې ابراهیم علیه السلام وکړلې. یو دعا ابراهیم علیه السلام وکړه رب اجعل هذا البلد آمنا، او دویمه دعا ورزق اهله من الثمرات، الله دا خار د امن خار وګرځوا.
او دویمه خبره وکړه الله تعالی د دې اوسیدونکو لپاره رزق ورکړه، پراخ رزق ورکړه. الله رب العالمین دا دواړه دعاګانې قبول کړلې. سعودي عرب کې خاص کر مکه معظمه د امن خار دی. تاسو باندې کتلی د دې ځای نه دشمنان لاړ شي او په حرم کې حج وکي، عمره وکي، واپس راځي، په بل باندې گزارم نه کړي. په غزه کې تاسو ګورئ د پاکستان د هندوستان او د یو بل سره دشمنی ده. زه خدا دشمنی اډومنم نه، زما هندوستان هم خوښ دی او پاکستان هم خوښ دی. زما هیڅ قسم دشمنی د هندوستان سره نشته. ولې هندوستان سره دشمنی کوم؟ موږ گاونډي ملک دی، موږ ته غلط سبق ویلې دی چې هندوستان ستاسو دشمن دی. ولې دشمن دی؟ گاونډي ملک دی. زمونږ مسلمانان پکې آبادی، مدرسې پکې دي. خو زمونږ ذهن ته دا خبره اچول لکه څنګه چې افغانستان والا ته ویلي دي چې دا پاکستانیان ستاسو دشمنان دي. نو افغانان دا غوی په ذهن کې دا د نفرت خبر ورچولې ده د خلکو چې دا ګاونډیان ستاسو دوه مخې دي او دا غله دي او دا دسې دي. نه هغه پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، زمونږ سره نه لګي. دا افغانان ډېر ښه خلک دی، دا بیکاره خلک نه دی. روس له شکست ورکړی دی، امریکې له شکست ورکړی دی، برطانیې له ورکړی دی. مټور او بهادر او شملور خلک دی. خو بین الاقوامي ایجنډې او بین الاقوامي اسټابلیشمنټ هغوی د دې افغانانو په ذهن کې څه خبرې ورکړلې دي چې دا ټکه پورې د ځمکه ستاسو ده او دې پاکستانیانو تورمخو پنجابیانو ستاسو نه نیولې ده. نو زمونږ د هغې په منځ کې نو پرته چولی دی. او بل طرف ته څه کار کړی دی؟ هندوستان سې موږ ته وایي چې دا هندوان او دا هندوستان ستاسو دشمنان دي. نو هلته راسه هندوستان وران کو، دلته راسه افغانستان وران کو. هغه باډر هم زمونږ غیر محفوظ دی او دا هم غیر محفوظ دی. پاکستان د اسلام قلاوه او د ټول امت مسلمه د پاکستان نه تمه وه چې د دې دپاره دا به د اسلام لیډرشپ به وکړي، قیادت به وکړي، هغې په اندروني خلفشارونو کې واچو او پاکستان یې متنازع کو دنیا ته. کار خو دا و چې د هندوستان سره او د افغانستان سره زمونږ بهترین تعلقات دي. دا څوک دي؟ افغانان ټول پښتانه، فارسي خوانان ټول مسلمانان دي، کافر بګې نشته. موږ ورسره زړه دړکن د هغوی سره یو شان دی. موږ رسم یو دی، کلچر هم یو دی، ثقافت هم یو دی، رسم و رواج هم یو دی، جماعت مدرسه هم یو ده، هر څه هم یو شان دي. او په هندوستان کې زمونږ نه زیات مسلمانان دي. نو بیا پس زمونږ دشمنان دي. او بالفرض کوي چې کافر زما دشمن دی، نو کافر یوازې په هندوستان کې دی، په امریکا کې نشته، په برطانیې کې نشته، په یورپ کې نشته، په چین کې نشته. هغه چینیان چې الله ډومني نو اصل دهریه دا خلک دی. یعنی داسې زمونږ ناشناونه خبره ده. چین زمونږ دوست دی. ولې دوست دی؟ ولې مسلمانان دي؟ نه، مسلمانان نه دي. موږ چې ورته سره کافر وایو که نه، ایتیست چې بالکل الله ډومني نه، هېڅ شی نه مني، ولار څه په خپله باندې کېږي، موږ دا زمونږ دوست دی او ګناه پکې نشته دی، موږ سره دوستي کولی شو. مسلمانان الحمدلله د اسلام خپل خارجه پالیسي ده. دغه خارجه پالیسي لاندې د یو غیر مسلم سټیټ سره د ریاست سره سړی تعلق ساتلی شي. قرآن کریم د هغې حدود موږ ته متعین کړي دي، چې پټې خبرې پکې نشته. او زما د خبرې غرض دا دی چې پاکستان کم حد ته ورسېدو، امن و امان صورتحال. نو الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام او ته سوال کې الله تعالی دا خار ګوره د امن خار وګرځوه. نو سعودي عرب الله تعالی د امن خار وګرځو. او دا غي نورستو الله رب العالمین ته وایي چې ورزق اهل من الثمرات. الله کم خلق چې په دې ځای کې اوسېږي من الثمرات، من یعنی انواع او اقسام، قسم او قسم، یعنی چې ست ثمره وي ست میوه وي کنه. من په تبعیض د پاره نه دی چې بعضې میوه ورکړه، ټولې میوې ټولې څومره میوې دي غونډې میوې الله تعالی دې له ورکړه. نو تاسو ګورئ کنه چې هلته به تا ته په ژمي کې تندوانه میلاویږي، باقاعده په ژمي کې به تا ته ام میلاویږي، په ژمي کې به تا ته انګور میلاویږي، په اوړو کې به تا ته مالټه میلاویږي، کینو به میلاویږي. دا ولې؟ دا خو چا دعاګانې کړې وي. عزتمندو ما ویل دا خبره به کوو، هغه دا ده دې حالاتو کې چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچي دپاره او د خپلې ښځې دپاره اول د ډوډۍ او د خېټې او د اوبو او د کور دعا نه ده غوښتلې، بلکې لومبی دعا غوښتلې د امن. ورزق اهله من الثمرات. وروسته دعا کوي. اول څه وایي؟ الله دا خار د امن خار وګرځوه. امن زمونږه بنیادي مسله امن دی. بله ورځ به د باجوړ کې څوک مولانا صاحب دی او د دې نیشنل پارټۍ الیکشن ته ولاړ دی. ډېر ښایسته خبره یې کړې وه. ویل مولیانو ته وایم چې د امن خبرې وکړئ او په هر ځای کې امن، په حجره کې هم د امن خبره شروع کړئ، په جومات کې هم د امن خبره شروع کړئ، په کلي محله او په چم کې هم د امن خبره شروع کړئ. او یو جذباتي خبره به کې وکړله، وایي چې کوم مولا د امن خبره مه کوئ، لمونځ هم پسې مه کوئ. دا خو خیر د هغه یو جذبات دي، نور داسې څه خبره په دې کې نشته دی چې مونځ پسې نه کړي. ښه خبره کړله، خبرې سره زموږ اتفاق دی.
دا د امن او امان خبره راځي چې دا منګه دنیا ګډ ګډ ته د خپل محلو کې په دې چمونو کې ورسو. بیا خاص کر دا یو سور ز فصل الیکشن روان دی، اتم تاریخ الیکشن دی او داغه د پاره خو د امن او امان دا خبره ډیره زیات عام کول پکار دی. او زه غوړه درخواست کوم تاسو ته دا ما د خبره چې څوک امر په خپل کور کې دا خبره وکړي. دغه وجداد چې په کور کې پلار په یو پارټي کې دی او زه په بل پارټي کې دی، ترې په بل پارټي کې دی او راره په بل پارټي کې دی. په معمولی خبرو باندې دغه تکرار راشي او بس یو بل گریوان تلاش وراچي. دم بدامنی دا بدامنی आवाज ټوپک ته نه وي، بدامنی आवाज بم بلاسټینګ ته نه وي، بدامنی आवाज بمونو ورولو ته نه وي. دام بدامنی چې پلار او زوی ورانش. تاسو نه کتل په پیښور کې پلار راولګي د زوی وشتو په سبانه په جنډه باندې چې جنډه باندې خېږي هغه جنډه خېږي ول وی وشتو. نو تاسو نه لاشه دا پلار د ځنه تاسو کې چې ته خپې کې خوشاله خپل زوی سره وستیش. تاسو به که پستاسو به د بدن کې به د سینه کې سړی کنه زړه چیرته گاډي چلوي او چیرته چرګوړې د مرشي او رخه جوړي ماخام ډوړې خولې شي تاسو. نو چې بیا د چا د الله سه انسان مرشي خپل زوی مرشي نو دا څومره ګران کار دی، ډیر زیات ګران کار دی، ډیر زیات ګران کار. نظر دا خبره کوم چې د خپل کورونو کې د امن او امان د خبرې شروع کی، په خپل جماعتونو کې پاسه کې خپل جماعتونو کې هر یو سړی ودرېږي او دا اعلانونه وکړي چې لکه د چا د کمی پارټي سره تعلق دی، اتم تاریخ به ختم شي، خپل ورورولي مخربوي، خپل امن مخربوي، دشمنیان مکوي. ځکه دا ابراهیم علی السلام نوم به دعا کړې و. دا به د باجوړ کې چې دا کوم سانې حراله ربل ورځي ریحان زیب په نوم باندې کوم نوجوان مونږ په جاندو مخکي پرون په دې فیسبوک باندې تاویدو منګ ولیدو آزاد الیکشن ته ولاړو او داغه خپل یو عزم بو چې د باجوړ د خلکو خدمت وکم نوجوان دی او خلک بس ولاړم هم قتل بیگا ا جنازې نه معلومه د سمره لوی جنازې وا سمره خلک هغه جنازې لراغلو مې بیگا د پلار غ ویډیو کتل سپینګری پلار به کې نکه به او پلس کا سبا راټینګي او هغه د زور کې زما بچم ولې مړ ما بچي ولې مړ کو تاسو. بد قسمتي دا دا چې نن کم گزار خيږي د مسلمان او بیا خاص کر د پښتون د سر نو د پښتون د ملانه خيږي. نن په لارې باندې راتلم یو ډاکټر یو پوسټ لګولې و پښتانه نه متحد کیږي خو چې کله په وګوسو پروت نو بیا متفق کیږي. ماغه پوسټ سوچ کوو کنه چې کله بیا مم په وګو باندې سړې وړو یو خپل یو کس نیولې دا بل نیولې دا بل نیولې دا بل نیولې دا نو بیا سلورونه بیا د خپل رور داغه لاش چې کله بیا مونږ وړو نو بیا مونږ متفق متحد یو. راځي چې مونږه لګ د اتحاد او اتفاق دغه مظاهره وکړو په خپل مینس کې لګ جوړ شو. د امن او امان خبر ابراهیم علیه السلام اول کړی دا امن او امان دا ځوان لاړو او دا یوازې یو ځوان نه دی دا څوک چې کله د خیر د پاره आवाज چته موږ به مړکو موږ د ادارو تم درخواست به خپل عوام باندې رحم او کرم وکړي. دې پښتنو په دې کورونو کې نور دا کونډې او د یتیمانان مجړوي او دا تور سره نور مجړوي په دې خلکو باندې دې پښتنو په کم وخت د پاکستان سره او د عالم اسلام سره وفا نه کړي. یعنی پښتنو خو په هر میدان کې الحمدلله مړانه کړي دا په هر میدان کې پښتنو د اسلام او د پاکستان جنډو چته کړي دا هر وخت د پاکستان سره وفاداری کړي دا. پښتانه دا چرته دوکباز نه دي، دا خیانتګر نه دي، دا بے وفا نه دي، دا دهشتګرد نه دي، دي صحیح مسلمانان دي او دي پښتنو خو الحمدلله دا اسلام خو په جرګه باندې قبول کړي دي. واحد په دنیا کې یو قوم دی یو چې هغه پښتون قوم دی په دې کې غیر مسلم نشته. خاندانی تور باندې په پښتنو کې غیر مسلم نشته، ټول مسلمانان دي. او ټیک دی او سړی خپل مذهب به بدل کړي او بیا هغه پښتو یاد کړي لکه په بونیر کې یا په دې علاقو کې الته کې هندوان مشتره او یا عیسایان اوسېږي پښتو به یاد کړي خدا پښتانه نه دي، پښتانه ټول مسلمانان دي.